خبر شامل کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے ضلع مالاکنڈ تحصیل درگئی یونین کونسل بدرگاہ گاؤں گوار کلی سے تحصیل رپورٹر محمد حسین کی رپورٹ کے مطابق آج یونین کونسل بدرگاہ گوار کلی میں عوامی نیشنل پارٹی کا ایک شمولیتی جلسہ زیر صدارت فضل محمد کا منعقد ہوا، جس میں پاکستان تحریک انصاف سے عثمان خان، نذیر خان، سید احمد، ڈاکٹر محمد عالم وقاص اور ان کے خاندان مصطفیٰ خوکر عوامی نیشنل پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ جلسے سے عوامی نیشنل پارٹی ضلع مالاکنڈ کے جنرل سیکرٹری ارشد خان محمد، صوبائی کونسل کے ممبر مشتاق خان اور ضلعی رہنما فضل احد ایڈوکیٹ، یونین کونسل بدرگاہ کے جنرل سیکرٹری اورنگزیب عرف بابو نے خطاب کیا۔ شمولیتی جلسے سے خطاب میں ارشد خان محمد نے کہا، جوک در جوک شمولیتی جلسوں سے واضح ہوا ہے کہ موجودہ حکومت کی غلط پالیسی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ ارشد خان محمد نے کہا کہ موجودہ حکومت نے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ یو ور بیا د الله پاک نه دعا غواړم په وخت مازدیګري کې چې الله دې د ټول پښتونخوا ټول پښتنو له دا توان او طاقت ورکړي چې د غیرت دغه شان فیصلې وشي کوم چې نن په مشرۍ کلي کې وشوله. بیا د هغې نه پسو ملګرو د عوامي نیشنل پارټۍ مشران په ضلع ملکنډ کې هم په ټوله صوبه کې هم د وخت نه مخکې راپاڅېدلي دي. د خپل بابا فخر افغان باچا خان د ژوند فلسفه او میسج چې کوم دی د پښتنو کوڅو له د پښتنو حجرو له د پښتنو بیټکونو له لګیا یې درسوي. د خپلو مشرانو د حکم مطابق موږ هم د نن نه وخت نه مخکې 2 کاله مخکې راپاڅېدلي وو. دا ټول تحصیل د PK 19 دا ضلع ملکنډ باندې نیولی دی. چېرته مخکې او چېرته وروسته خو هر بیټک له او هر حجرې له هر دکان له هر منډۍ له هر پټي له لګیا یو، کوشش کوو او هر پښتون ته ځان رسوو. عوامي نیشنل پارټۍ او د عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو ټول عمر د پښتون قام خبره کړې ده، د پښتون ولس د پریشانو خبره کړې ده، د پښتون ولس د مسایلو د حل کولو خبره کړې ده او د پښتنې خاورې د عزت او د ترقۍ خبره کړې ده. د هغوی د حکم مطابق د خپل بابا د نظریه او د ویژن مطابق موږ هم لګیا یو پښتنو ته د خپل نظریه او د خپل سوچ د بابا د وینا رسول لګیا یو. په پښتون ولس باندې خفه یو. په سن 2018 کې دا قوم د ډېر یو لوی دوکې او د ډېر لوی فریب سره مخامخ شوی و. زموږ انتهایی کوشش دا دی چې هر پښتون ته ورسو، خپل هر سپین ږیري ته ورسو، هر انزولي ته ورسو، هر کچر ته ورسو، سر ورسره وجنګو او په سوچ کې ورسره پرېوځو او په دې خپلو پریشانو په دې خپلو مسلو باندې بحث وکړو چې آیا په 2018 کې موږ ته دې قوم ته په شریکه سره کومه ستونزه پېښه شوې وه او د دې ستونزې او د دې پریشانۍ د حل کولو دپاره به کومه لارې دې پښتون قام له او دې پښتنې خاورې له به امن په کومه طریقه باندې راوړو. دې پښتون قام له لوټلی شوی عزت مجروح شوی عزت دا په کومه طریقه باندې راوړو او دې خپل انګړو ته به د خپل وسایلو